نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. حضرت جبرائیل امین د اسمان رااله اسمان نه چې کله رااله او دی ورته وایي چې یا رسول الله تاسو تذکره په فرش باندې کېدله او مونږ په عرش باندې دا تاسو ول منظر کتلی عرش پر हम इस मंजर को देख रहे थे चरंगा शिकान नास्ती आए हैं पतंगान नास्ती डिबा बलई के ना उगड़ पतंगान तर नास्ती महबूब नास उगड़ पतंगान तर नास और बस तस्करा रवाना दा होती मादरी खबरें खोशी दी मादरी खबरें खोशी दी जिब्राइल अमीन राला है व या रसूल अल्लाह के जसीर इंसानान नो मा हम दरे खबरें को खोशी दी कमी दरे खबरें वही वदा खबरा چې د غریبانو عبادت کوونکو سره محبت کول چې وی غریب او الله ډېر زیات عبادت کوي دو سره په ما محبت او دومره دا خبره چې کثیر العیال تنگدستو سره محبت کول ډېر زیات ټبرې وي خدای تنگدست وي او دای مهنت مزدوري کوي خپلو بچو خېټې پاره دو سره ډېر محبت ده او درېیمه خبره مې دا ډېره زیاته خوښه ده چې بیلارو خلکو ته لار سیده کول گمراهانو ته لار خودل دا خبر باندې ده تو ګورا چې نن کومو د مالدارانو خلکو سره څومره زیات محبت کوي ور سره کنه ځکه موږ په ځر کې دنیا پرته وي دنیا چې چا سره خو موټر بس ما یو تر اوسه ډېر ویران ده بیا اجتماع ته به زه داسې کله کله بونځو داسې نیکانو محفل ته یې بونځم یو هم داسې خبره ورته وکړم یار دا وایي چې دا ته کله موټر وکړي موټر نو دی هر سړی مني بس چې موټر یې در سره او غټه ګړۍ دې په لاس وي او ښه زبردست کاټن دې په هغه یي داسې سپین کالي بعضې خلکو اغوستی ما ته حضرت خبره کوله وایي بعضې داسې خلکو کپړې اچولي مخ پکې ښکاري وایي دومره سپینې اغوستې چې مخ پکې ښکاري وایي خو چې باطن ته یې وګورې نو باطن دې داسې توري لکه تور تبخی اوس به ټول ظاهري خلک دي که نه ظاهر ته موږ ګورو یاره فلانکا ډېر نیک نه ده څرنګه ډېر ښه پګړی وال پوه شو ډېر ښه سپین کپړې اچولي ښه سپین دي مونږ نن په ظاهر باندې 100% محنت کوو خو باطن باندې 1% محنت نه کوو خو فکر ګوما ټول ظاهري سوي ټول ظاهري سوي او باطن نو دی الله په خدای کې نو دا لازم پروردگار ډېر رحیم کریم ذات ته چې پمړې د ازمکه اندر راړولې صبر ته کوي دنیادارونه چې کوم ډول متاثر یو او کوم ټینټ ورته وګو کوم ورته کته برشو مخکې یو ځل هلته یو خان دا غټ ګاډی ورسره موږ یې ورشته دا د نامې نه اخلم نو چیکړ و او باران شوی و چیرې چا جنازې ته که دعا ته راتله او دی چې کوم ښکته برشه ورته وایي ګاډی اخ په اوبو ورګډ کړی او لیده باندې څه چل کېدی ښکته کېدی بره کېدی کوم په لاسو یې کوله کله به یې دانې منډه کړه کله به یې دانې منډه کړه ما چې یو داسې د الله دپاره وکړه الله دې فوراً معاف کوي خو ځکه ګاډی ده ورسره لا به یې مني لا به یې پي نو جبرائیل امین چې وایي چې ما دا خبره ډېره خوښه ده چې وي غریب او عبادت ګزار وي چې د الله عبادت ډېر کوي ښه غریب وي بلا مثالونه دي او دوم مې دا خبره ډېره خوښه ده چې ټبرې ډېرې زیات وي خدای تنګدست وي ځکه امام احمد بن حنبل په زمانې کې یو لوهار خلکو ته به یې چاړې تېرولې تبر جوړ کا تېری کا خو ډېر زیات ټبرې و بچي ډېر و نو ده به روزانه دا تمنا وه چې کله به دی غریب کور ته لاړی سخت په ستړی و ماخوستن لمونځ به یې کړی و ویل به خدای پاکه کاش که ما دومره ډېر بچي نه و که نه ما به تا ته د حضرت امام احمد بن حنبل صاحب په شان باندې عبادت کولی ما به داسې جان جوړ کړی یا پروردګار زه څه وکړم زه خو چې دا ماشومانو خېټه نه دپاره دا روز نه که تېره دا تو به څه جوړېږي نو چې کله دی وفات شوی چاته په خوب باندې ورغلی وایي الله رب العزت تا سره څه معامله وکړه وایي الله رب العزت د هغه حسرت د هغه افسوس په وجې باندې ما ته د حضرت امام احمد بن حنبل صاحب والا درجه راکړه د دې خبرې په وجې باندې خپل بچو باندې صدقه کول دا بهترین او
بعضې خلک داسې وي داسې کنجوساني چې پیسو پسې دوره کلک والی هغه یو واقع رضی لطیفه شانته ده یو کس ورته ویلي وو ورته چې غوړي مې کړي وو غوړي ورته یو کال مې په تېر کړه 1 کیلو صفا غوړي مې کړي 1 کال مې په تېر کړه او دې دا څه کمال وای ما 1 کیلو غوړي کړي وو 15 کال مې په تېر کړه بل ورسره ناست وي فضل تا 15 کال پرې کوی ما 1 کیلو غوړي مې کړي وای دا اتم کال دا لا شته یو ته دا ته څنګه خبره ده تا 1 کال پرې کوی موږ خو داسې وکړو چې معمولي شانته به مرو باسل او روټۍ موټۍ به مو په غاړه کړه او بل ته چې تا څرنګه وایي بس موږ باسې معمولي شانته هغه دال دلې مو روټۍ سره په پاس ماسته و دریم چې دا کمال خو اصل چې ته ډاکې چې اته کاله دې په دې کې د الله تا سره غوړي شته دا ته څرنګه کمال کوي وایي چې موږ خو داسې وکړو چې د کمرې دروازې ته مو مخامخ یو دړه جوړه کړې ده دړه پېژنه که نه په هغې مو پاس هغه برتن ایښی ده غوړو والا بس چې بچو مې څه ټایم غوړې روټۍ ته زړه وشي بس ورکې ورته ودرېږي او داسې داسې نشان ورته وکړي بس بیا غوړه داسې ورته وکړي الله اکبر بچي دې پیدا کړي دي خرچه پکوه کله کله وایسته فهمه استاد کله کله غوښه وایسته کله کله فروټ وایسته دا بچي دي په دو باندې صدقه کوه دې باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي او درېیمه خبره مې دا ډېره زیاته خوښه ده چې دې ګمراهانو ته لار سیده کول دلته دا ګمراه په دوو معنو سره ده ګمراه اصل څه ته وایي موږ واضح چې یو مشر ده عطاورحمان استاد وایي موږ ته به یې مخکې وایي زه ګمراه یم ګمراه نو مړه کړه چې ما ما استاد ته څنګه ګمراه یې وایي زه ګمراه یم که نه مړه خو د ګمراه ټکی په بل انداز باندې اخیستی خو لکه مقصد ده بیا وایي چې ګوره وایي ګم وایي ورک ته او را وایي لارې ته نو زه په لارې کې ورک یم لکه مثلا مړه ټول ګمراه یو هغسې چې ته وګوره مړه د الله رب عزت په لارې کې ورک وي که نه الله لار خو موږ نه ورکه ده که نه نو ټول ګمراه بهر کې دا ګمراه په دوو معنو سره ده یو معنا د ګمراه والا ده چې یو کس نه لار خطا ده او ته هغه میلمه ته لار سیده کړي یو نه لار خطا ده او ته لار ورته سیده کړي تا ته وایي چې د مر سټاپ ته کومه لار تللې ده ته ورته چې داسې به روډ ته ووځې او ښه مطمئنې کړي او ښه یې پوه کړي یا لږ ورسره تېر شي جبرائیل امین چې وایي ما دا خبره ډېره خوښه ده نن بازار کې چې چا نه تپوس وکړي چې دکان ته ورشي وخاندي خو چې ورته وایي چې یاره فلانکي دکان کوم ځای ده نو فوراً مخ تر نه واړئ داسې په اشاره درته وکړي وایي دا دې بویي وایي چې بل چا نه پرته وکړي لس دکانونه دا دی مطلب څه ګډه وډه خبره وکړي بوډۍ ویلي عقید تللي ورته یو جماعت راغله وړ څه کسانو نو جماعت مو وایي بازار کې جماعت ته بازار خو غټ شل کوڅې په چا ته خو نه معلوم یاره ته په خدای کې نو که څوک مدالې لګي څوک مدالې لګي لکه فوټبال نہیں چوک دالې لت در کې چوک دالې در یون ته پوسو وایي لږ کې تھوڑا سا آگے جاؤ ادھر ہے هلته چې لاړو وایي دلته خو نهته جماعت بل یاره فلانکای جماعت ته فلانکای نام ده دلته بازار کې ده په دغه ایریا چې ده خو چا موږ ته جماعت سیده نه دا کورنۍ کوي یو کس ته لار سیده کول او جبرائیل امین چې وایي که زه انسانانو نه وم نو ما به دا خبره ډېره زیاته خوښه وه چې دا کم خلک چاته لارې سیده کوي او دومه معنی دا ده چې تبلیغ والمراد دی دا خلکو پسې خلکو ته لارې سیده کوي که نه پټي لار ورته معلومه وي خو جومات لار ورته معلومه نه وي نو ته وایي فلانکي جومات ته راغلي وایي دغه جومات ته راغلي یو وایي هلته اوس خبره شروع ده خو دا لار سیده کول دي دا ډېر عظیم خلک الله رب العزت کې موږ صحیح معنو باندې د لار سیده کولو وال خلک او الله رب العزت تاسو موږ ته په دغو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله